شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة نحل شروع پاغی کی آیات مبارکہ 106 آیتو نو بدی آیت باندې سو واقعات مفسرین ذکر کړی دي. یو واقعا غتی رشی و سورج مخ کې سورج د مصروفیات په وجبانه درس کې چټي راغلی و. هغه واقعا د خبیب رضی الله تعالی عنہ چې یو رخصت ته او بل عزیمت ته باغ باندې عمل کولی د هغه د بار واقعات مفسرین د دې آیاتونو لاندې ذکر کړی دي. یو واقعا غتی رشی و دویمه واقعا هغه د حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ یو دیو یو بل صحابیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دورو مسیلمۃ الکذاب چې هغه د نبوت دعوه کړی و. اول راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ویتا د ځان نورست ما خلیفہ وګرځو نائب وګرځوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے کدا دین اسلام راوړل د حدود پاره دا مونږ چاته نه ورکو او ودا کجوري یو لخت وسروا هغه راواغستا ورته وی فرمایل تخو بادشاہی او خلیفتوب عزت تعالی دا سانګه هم نه درکوما. بیا ورته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې تر شهر او د دې بادشاہي بلګي زبل باندو د دې مشر او داشم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ باندې هم غصه شو. نبی علیہ السلام فرمایل زغو تعالی د کجوري د لخت امري سیز نظر کوم او تعالی بادشاہي دا غواړي. نو هغه تذکره وشوا. بیا چې کله جهاد اعلان دا وشول نو د یمن ته وتښتېدو. اول ته په یمن کې و نو دوی لاړل او التا دا حبیب ابن زید او بل صحابی رضی الله تعالی عنہ چې دا دوانو نو التا اسیدل دی مسیلمۃ الکذاب ما خبر ورسې چې دلته داسې خلق راغل او استاد مشری او پیغمبري نه مني او لدین خلق اړي. هغه دوان راوختل او یو تیوي کتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سوی هغه ورته وی چې هغه د الله رسول له او زیمنم وی زما مبارک سه نو هغه کې بس ته هر سي. نو هغه دی خبرې ته اشاره وکړه چې او زه د خو زما د پیغمبري دا منی. حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته وی تسوی زما مبارک لاول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تپوسو کو. بیا تی دویم نبی علیہ السلام بارک هغه جواب ورکو. بیا تی د خپل ځان په بارک تپوسو کو وی آیت تما پیغمبر او نبی منی کنه منی هغه نه دی منم. وی د زستا په خبره کې کونیم زستا لا خبره نه اورم چې تسوی. هغه ورته بیا وی بس نه اورم استا لا خبره چې تسوی دا سری. بس هغه ورته تکلیف شروع کو. سرفراز خان صفدر سے بذخیرۃ الجنان کی دا خبر ذکر کړل. پیدا یو لاسی ټکټ کو بیا دې تاسو کو وی ته زما مبارک سوی هغه نه پویګم بس ته سوی ز استاد خبره نه منم. اخر دا بل لاسی ټکټ کو پي ټکټ کړه. اخر دا جسری ټکټ کو خو د ایمان نوا نه غوښتو او داغه نبوت داغه اقرار ونه کو.
نو پدې کې دا یو صحابي چې دی هغه په رخصت باندې عمل وکړو او د دویم حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ د په عزیمت باندې عمل وکړو. درېمه واقعه به دا وه یو صحابي دی داغه نه حذیفه رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافتو دوی تلو د فارس او د روم د جنگ د بارا التا د پارس او روم صحابه هغه قیدیان لوی ول خدا حذیفه رضی الله تعالی عنہ حذافه رضی الله تعالی عنہ او د اسلم قبیله نو د ډیر زیات بهادر او د حسن نم ډیر خېستو او بل طرف تعمیر هم وو. نو دی راغلل دی عیسایان ورته وی چې ته زمنګ دا مذهب قبول کا او زمنګ دی مذهب تراشه. بیا ورته بادشاہ وی کتا زمنګ دا مذهب قبول کو زبتا بخپل بادشاہي کې شریک کم خپل لور بدل درکم او د دین روسته بیا زداسي وکما چې زما به بادشاہي په منصب به قائم شي چې زکلم نوما زما بادشاہي برته هم ملاو شي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ستا څومره بادشاہت ته د اهل عرب څومره مال له او د ټول دنیا مال راغون کې زه د ایمان په مقابله کې دی ته هرگز نه یم تیار او نه دا ورکوما دا نه قبلوما ایمان خپل نه پرېدم. بیا بادشاہ حکم وکړو وی داسې کار وکئ چې دیګونه هغه باندې کې او تیل ورته واچوئ. تیل ورته واچول او دیګونه ایسته کړل. سید د ملګري راواغستل او هغه د دیګ ته واچول بلکې د هغوی د غوښې هر څه ختم شوې او تش اډوکې پاتې شول. وی دی ډېر زیات خفه شو. نو د حذیفه رضی الله تعالی عنہ تپوس کوي چې هغه ورته وی بس خفه یم خفه په دې یم چې دا خو یو ځل مرګ دی دا به راشي ختم بشي خو زه په دې انتظارم چې زما څومره ویښتونه دا ویښته دي دومره زما ساونه ول چې زه د هر سا په بدله کې تاسو راغستی دیګ ته ویشته او زه شهید کېدی بیا راتلم دنیا ته او بس زما سا و او تاسو بیا زما سره دا طریقه کوله. وی زه په دې خفه یم چې بس یو پیر به مې دغه طریقه وکړي د دنیا نه به لاړ شم شهادت به میلاو شي. خو زه ویم چې زما څومره ویښته دي چې دومره الله ماله ساګانې راکړی وی نو ما به دومره ځلې دا منظر لیدلی وی او ما ته به کوم مقام میلاو شوی و چې بادشاه دا خبرې واورېدې. بادشاه ویله که دا خو ډېر کلک خلک دی. بادشاه حکم وکړو په درېیم پیر باندې وی دوی بوځئ او په جیل کې واچوئ. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ دا ټول جیل کې واچول. ډېر زیات وږي کړل چې کله وږي شول دوی ته د خنزیر غوښه او شراب پیش کړل هغه ورته کېښودل او ورته وی دا وخورئ. د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته ووی هلکه داسې کار دی چې زموږ دپاره خو دا شراب او د خنزیر غوښه حلاله ده ځکه چې الله قرآن کې هم دا خبره ذکر کړې ده چې کله یو انسان د داسې حالات راشي چې ده ته مرګ حالت وي او د دې حرامو نه علاوه نور څه نه وي نو د دې انسان دپاره دومره قدر جایز دی چې د ده ژوند او زندګي به بچ شي او د مرګ نه لرې شي. خدای ورته وی چې آی زما ملګرو په دې کې یو امتحان دی
امتحان دا دی چې دا بادشاه زمونږ امتحان ادي چې آیا دوی دا شراب او دا غوښه خوري او که نه خوري د خنزیر ده هغه ورته وي دا مه خورئ چې کله بادشاه ته معلومه شوې دا دومره کلک خلک دی چې دا هم نه خوري بس بیا بادشاه راوغوښتل بادشاه ورته ووی داسې کار دی چې ته زما له تندی ښکل که بیا به زه تاسو پرېږدم هغه ورته وي په دې شرط له ښکلومه چې زما څومره ملګري ستا سره موجود دي دوی به زما سره پرېږدي الو به زه ستا تندی ښکلوم هغه ورته وي بلکل بس بادشاه خبره ومنله عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه لاړ او د روم د بادشاه تندی ښکل کو هغه ول اجازت ورکو وی زئی چې کله راغله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته حاضر شول عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا واقعا وی عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات وجړل او ډیر زیات چغي واله وی آیا داسې خلق نن موجود دی چې په تیلو کې واچول شول په دې کې ختم شول خو بیا هم خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین پرې نخود او باغی باندې کلک او قائم او مضبوط پاتې شول ټول مدینه ته اعلان وکړو وی اے مدینه والو ټول خلق راشي او ټول خلق راغلل عمر رضی الله تعالی عنہ اول پاسې دو د عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ تندې مبارک خپل کو او بیا اعلان وکړو وی ټول خلق راجمع شي او د دې صحابه تندې خپل زکه چې دوی د دین د پاره دومره لویه مقابله وکړه او دومره لویه سرمایه خرج کړه بل واقعا پدې کې سلورم واقعا چې هغه د عمار او د یاسر او د سمیه رضی الله تعالی عنہ واقعا ده دا ډیر عجیب او غریب واقعا ده بعضی مفسرینو د دې آیت لاندې دغه واقعې ته اشاره کړې ده یا خدا دا چې کله دوی اسلام راوړو په اسلام ورته دغه تکالیف ورکړل شوي دي یا دا و چې کله دوی هجرت کو په هجرت باندې ورته تکالیف ورکړل شوي دي په هغه وخت کې به داول چې کوم خلک هغه مضبوط ول کلک ول نو هغوی به چې هجرت کو چا به دغه نه کو او چې کوم خلک هغه لږ کمزوري ول لږ دومره زور دای نو نو هغه خلک براوتل مکی مشرکان او دغه خلکو له تکالیف او مصائب دا به ورکول لکه عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو په هغه شپه اعلان وکړو وی زه هجرت کوما څوک خپل بچي او ښځې کونډې کول غواړي راوځي مفسرینو ذکر کړی دي وی چې په دغه شپه باندې یو مرغۍ بار هم نه وه ټول خلق په خپل کورونو کې دننه ناسو او د خپل کور دروازې په ځان پسې بندي کړې وي او عمر رضی الله تعالی عنہ هجرت کو نو چې کله دوی هجرت کو نو دوی ته په دغه موقع باندې دی ابو جهل تکلیف ورکو یو هغه داو چې دوی د ټولو ناولنه شهادت د سمیه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې شوی چې کله دې ته وی الګوي د اسلام پرې د دین نه واوړه دی وی زه ناوړم او زه اسلام نه پرېدم ابو جهل لعین راولګید او د سمیه رضی الله تعالی عنها په شرمګای وهلا او بیا دو خان راوستل د یو اخت یو خ په دړلا او بل اخت بل خ په دړلا او یو اخ په یو طرف کو بل اخ په بل طرف کو هغه سمیه رضی الله تعالی عنها چې هغه په منځ باندې بیل کړه دا د ټول ناولنې زنانه وا چې دی په اسلام کې اولنې شهادت ورکړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې نو په دې آیت کې دغه خبرې ته اشاره کیږي یو رخصت او بل عزیمت او دغه شانتی داغه خاون او زوی عمار رضی الله تعالی عنہ او یاسر رضی الله تعالی عنہ د دې تفصیلی واقعه د به سبب او ان شاء الله رسول الله یې عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه
वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाह सुनो मुसलमान पे तकालीफ की दी अल्लाह पाक दी सैलाब फौज बांधे गमज़दा शवी दी परेशान दी अल्लाह दागोई दा परेशानियाँ दा मुश्किलात हल कर अल्लाह दागोई मदद वका अल्लाह दागोई हामी और नासिर श अल्लाह द नूर खल्क बज़ुनी को वाचे दागोई मदद और नुसरत वकी अल्लाह कम जो शहीदान शीद अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस नसीब का आला मकाम और जन्नत को वर्का अल्लाह कम लाशों चिलापत दे अल्लाह पाक दागी ज़र तज़रा दखपल वारसा होता हगवरस है अल्लाह पाक कम खलक जबी कूर दे अल्लाह पाक आगोई दाबाद कूरन और के अल्लाह पाक कम खलक जिज़लूना हगई सूरी दे अल्लाह पाक दागो पर जुबान दे सबर बटे वालगे अल्लाह पाक द सबर इस्तिक़ामत दागो पर जुन के पैदा की अल्लाह पाक सबर वालवर के अल्लाह पाक द कम खलक जुमरा तवान जानी माली शवी दी अल्लाह पाक दागे डबल बदल वर्तवर के अल्लाह पाक दागोई जानने मालूम की बरकत वाचे कम मर गए आप खिदमतों की लगी दिल्ली दागो खिदमतों के दागो नुसरत के दागो मदद की अल्लाह पाक दागे बज़े वाला अजर अज़ीम वर की अल्लाह पाक नूर मरगुर ताकत और क़ुव्वत वर की दाग मलगर आगा खिदमत बगी दागो सरमरस्त वर की दागो मदद बगी दागो नुसरत बगी अल्लाह ताला तुम मुसलमानों जो कम नूर पर खिदमतों की लगी यारी दागो दबार दाखिल बकार रावाली अल्लाह दखपद रज़ा बार सबब वगर से अल्लाह टूल उम्मत मुस्लिमान राज़ी शे अल्लाह पोंग रहमीगी अल्लाह पाक पोंग बांध खपल रहम करम फैसले रावले अल्लाह पाक पोंग बांध खपल रहमत फैसले रावलेगी अल्लाह पाक दा तकालीफ दा अज़ाबुना दा मुसलमान साहिब दा टूल ख़त्म के आखिर वक्त दा करीम